34 ډاکټرانو شپږ سپیشلیست پرتې کړي دي او ان شاء الله تعالی په دې راتلونکي هفته کې به موږ په دې هسپتال کې پروګرام کوو باقاعده د ریفر به زموږ ختم شي. د دې سره سره زه چونکې دلته مشران ناست دي زه به د خیبر میډیکل یونیورسټۍ ذکر خامخا وکړم. خیبر میډیکل یونیورسټي دا د دې ملک د پاکستان د ټولو نه په میډیکل لاین کې د ټولو نه ښه یونیورسټي ده. په خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې داخله چا چې پکې مخکې پلایګانې کړي پېښور کې تاسو ته به پته وي چې هلته بلکل چاته داخله نه میلاوېده او یو داسې سوچ او داسې فکر چې ستاسو سوچ او ستاسو فکر او زمونږ د خان صاحب ویجنو زمونږ د سیاسي قیادت سوچ چې یاره موږ ډېر خلکو له یو داسې پروجیکټ راوړو چې خلکو ته دې فایده ورسي. نو په هغې کې باقاعده زما خیال دی د داخلو هغه ډیټ هم زما خیال دی 22 یا 23 تاریخ ختم شوی دی. راتلونکي میاشت کې به موږ هلته پروګرام کوو باقاعده کلاسونه به په هغې کې شروع کېږي او هغې له تاسو ټول راځئ. خو دا د ټولو نه غټ پروجیکټ دی د دې لپاره. ولې که زموږ بچي سبقونه وایي پی ایچ ډي وکړي ایم فیل وکړي او سبجیکټ داسې چې په پښتو کې کړی په اردو کې سبق ویلی انګریزي کې ویلی په بل سبجیکټ کې په دې باندې نن سبا نوکري نه میلاوي. لہذا دا ولنی کال دی په دې کې د دې لپاره 50% کوټه د دې نه فایده اخلي. زه شاولي خان صاحب زموږ مشر دی. شاولي خان صاحب خبره وکړه چې د قومي اسمبلی کې یا صوبایي اسمبلی کې نو بالکل چې موږ چې دې خبره راغلې ده نو موږ د دې لپاره په دغه ځای کې نه موږ سیاست کوو نه موږ پولیټیکل سکورینګ کوو. د سیاست خپل ټیمي د الیکشن ټیمي پلته به وخت سیاست په وخت کې به سیاست کوو. د دې د مفاداتو خبره چې کله راغلې ده نو موږ په هر وخت کې هغې ته ودرېدلي. او شاولي خان صاحب چې اول ایم پی ایچ شومه د دې